بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس الثامن عشر اتلسم درس ته وایي. 18واں درس اتلسم درس. په اتلسم درس کې نن زمونږ دویم سبق دی او انشاءالله په دې دویم سبق کې به زمونږ د اتلسم درس هم ختم شي او د کتاب د سر نه 82 نمبر درس دی. په نن درس کې به مونږ املا وایو. املا د دې نه مخکې عموما ما د املا بحث کړی دی د نه مخکې درس کې او د هغې نه مخکې مې املا مونږ بحثونه کړي دي. املا وایي عربي په روانه ویل او په صحیح طریقې سره لیکل، دې ته املا وایي. اوس په املا کې مونږ له اول مفردات را کړي دي. مفردات دا د مفرد جمع ده. مفرد یو لفظ ته وایي، یو لفظ ته مفرد وایي. واحد لفظ ته مفرد وایي، واحد هم ورته وایي، مفرد هم ورته وایي او د مفرد جمع مفردات دی. ٹھیک شو؟ بیا دې خوا جمل را کړی. الجملو مطلب دا دی جملې. دا جملو چې د جملتون جمع را، نو یوې جملې ته جملتون وایي او د یوې نه زیاتو ته جمل وایي. ٹھیک شو؟ ښه جي، اوس دې کې مونږه لږ ځایونو کې هر ځای کې خو نه انشاءالله ملګرو له به دا ورځي، خو هر ځای کې نه او بعض ځایونو کې به مونږ لږه املا وکړو. کتب دا د کتاب جمع ده او دا ویل کېږي کتبون دی او ویل کېږي کتب معنی ده کتابونه او دا لیکل کېږي کتبون، دا دو پیش سره. نو بعض خلک داسې دي چې هغې غلط شي، نو هغه دا کتبون چې دی که نه کتبون هغه داسې لیکي کتبون بانون پیشبون لیکي. دا اصل کې داسې دی کتبون دی، دا نون ساکن دی، خو دا نون ساکن د دو تنوین په شکل کې لیکلی کېږي. نو دا به داسې لیکو چې دا کتبون کم شکل دی، دو پیش سره په با باندې به دو پیش اچو، با سره به نون ساکن نه لیکو. همدغه شان ابواب دی، د باب یوې دروازې ته وایي، بابانې دوه دروازو ته، ابواب ډېرو دروازو ته وایي. نو دا ابوابون چې دی که نه ابوابون نو دی واو سره به دا الف هم لګو او د تنوین به لګو، دو پیش به لګو، نون ساکن به نه لګو. او هؤلاء دا قاعده د دې نه مخکې درس کې مونږ وویله چې دا ها چې دی که نه دا الف سره ویلی کېږي. ها الف ویلی کېږي، خو لیکې به ها الف ها نه، ها کړه زبر ها به لیکي. په دې ها باندې به کړه زبر لګې، دا واو به ورسره ملاو کړي، په دې واو د پاسه به ورکوټې حمزه واچې، ضمه به پرې واچې او لام الف لا او حمزه زیر ای. هؤلاء لیکي به داسې او ویلی کېږي ها الف ها په شان ویلی کېږي، خو لیکلی کېږي ها کړه زبر ها. او اولئکه چې دی اولئکه لیکلی کېږي دا حمزه سره به دا واو ولګې، او به نه وی او به وی، او دا واو به وی نه لیکي به. او لا چې دی دا به لام الف لا نه وی. ٹھیک شو؟ لام الف لا سره به لکه ویلی کېږي د لام الف لا په شان، خو لیکي به لام الف لا نه، په دې لام باندې به کړه زبر واچې او دا ورسره به د حمزه دپاره لږ غونته کې ځای ورکې او کاف به ورسره ملا ولګې. نو هؤلاء معنی ده دا ټول چې نږدې در سره سړي وي یا ښځې وي، که درې سړي وي یا درې ښځې وي، یا دوه سړي او یوه ښځه وي، یا دوه سړي وي او دوه ښځې وي، خو چې د دوو نه زیات وي او نږدې وي در سره، ګوره دا دوه دي، نو د دې د دوو دپاره که سړي وي نو هذا د یو دپاره او دوو دپاره هذانې، او که ښځې وي نو هذه او د دوو دپاره هاتانې راځي. اوس که درې سړي وي او که درې ښځې وي د هغې دپاره هؤلاء راځي، که درې سړي وي هغې دپاره هم هؤلاء راځي، که درې ښځې وي د هغې دپاره هم هؤلاء راځي، که دوه سړي وي او یوه ښځه وي هغې دپاره هم هؤلاء راځي. هؤلاء معنا دا ټول. او اولئک معنا هغه ټول. نو که لرې در نه سړي وي او که ښځې وي خو د دوو نه زیات وي، درې وي یا زیات وي، نو د هغې دپاره به او لرې وي نو هغې دپاره به اولئک معنا هغه ټول. غرفتون یوې کمرې ته وایي. غرفات ډیرو کمرو ته وایي. غرفاتون چې دی که نه تون، نو دا تا باندې به دو پیش اچې، تا سره به نون ساکن نه لګې. غرفاتون. او خزاناتون چې دی یوې المارۍ ته وایي. خزانتانې دوو ته وایي. خزانات ډیرو المارو ته وایي. نو خزاناتون معنی د الماریانې. ٹھیک شوه؟ الماریانې یعنې ډیرې المارۍ. صحیح شوه؟ او دا خزاناتون چې دی که نه خزاناتون
نو دا به تون چې دی دو پیش سره به لیکي نون ساکن سره به نه لګي شوارعو شوارعو دا شوارعون به نه وي ځکه دا د غیر منصرف دی دا منصرف او غیر منصرف دا به مونږ علم النحو کې ویلي وي ملګرو به کتلي وي نو علم النحو ډېره لازمي ده ځکه چې دلته کې علم الصرف او علم النحو ډېره لازمي ده ځکه مخکې سبقونو کې به بیا د علم الصرف سبقونه شروع کېږي علم النحو کې مونږ دا شوارعو ویلی دی چې دا غیر منصرف دی او غیر منصرف کې دوه سببونه یا یو سبب د دوه قایم مقام وي نو شوارع چې دی که نه دا د شارعون جمع ده شارع یو روډ ته وایي یو سړک ته وایي شوارع ډېر سړکونه ما ورته لیکلي روډونه سړکونه روډونه مجتهد یو محنت کش سړي ته وایي مجتهدان دو محنت کشه سړو ته وایي او مجتهدون د دوو نه زیاتو سړو ته وایي چې محنتیان سړي وي محنتي سړي انت ته یو سړی انتما تاسو دوه سړي انتم تاسو ټول سړي او یوې ښځې لپاره انتې ته یوه ښځه انتما تاسو دواړه ښځې انتن معنی تاسو ټولې ښځې نو انتن دا د جمع حاضر مؤنث ضمیر دی انتن تاسو ټولې ښځې سمین موټا سړي ته وایي خېټور موږ ورته خېټور وایو یا ورته موږ پیړ وایو یا ورته غټ وایو یعنی په پلنوالي لحاظ سره غټ یا ورته پلن سړی وایو یا ورته مونږ موټا وایو نو موټا ورته په اردو کې وایو مونږ ورته پښتو کې وایو او سمینه دا ګول تا چې ورسره ولګي سمینتون نو دا بیا موټی ښځې ته وایي یعنی پیړې ښځې ته وایي نو ما ورته موټی لیکلی دی سمینتون موټی ښځه نو که دې سره دا تا تې لرې کې سمینون شي نو سمینون نو موټا سړی او که ګول تا ورسره ولګی نو سمینتون شو سمینه عرب وایي سمینه دا ګول تا ها ساکنه وایي او نحیف نری سړي ته وایي چې نری سړی وي کمزوری سړی وي بدن لحاظ سره عمر لحاظ سره نه بدن یې ډېر کمزوری وي مونږ ورته اډوکې وایو یاره دا سړی خو ټول اډوکې دی یا چانچي پانچي دی داسې ورته اکثر وایي یا وایي نری سړی دی نری نو نحیفون نری سړي ته وایي او نحیفتون نری ښځې ته وایي نری ښځه کمزورې ښځه متوسط درمیانه مذکر د پاره استعمالیږي هذا قلم متوسط دا درمیانه قلم دی او که چېرته دا کاپي ده کاپي نو بیا به هذه کراسة متوسطه دا درمیانه دغه ده متوسطه ده درمیانه کاپي ده قلم د پاره متوسط او کاپۍ د پاره متوسطه الک د پاره متوسط هذا ولد متوسط دا درمیانه الک دی او جینۍ لپاره هذه بنت متوسطه نو دا متوسطتون دی او ویل کېږي متوسطه ملعقه چمچه چې ده که نه موږ چې پې خوراک کوو چمچ ته ملعقتون وایي ملعقتون چمچه قصیرتون چې دی که نه وړوکي ته وایي وړې ته لنډۍ قلم دی اوس دا قلم ورکوټی دی نو زه وایم هذا قلم قصیر دا ورکوټی قلم دی او که دا کاپي ده نو زه به وایم هذه کراسة قصیرة نو د مؤنث دپاره به قصیرتون وي او د مذکر دپاره به قصیرون وي د مذکر دپاره چې کله را قصیر لفظ استعمالو نو ګول تا به ورسره نه لګو او د مؤنث دپاره به ورسره ګول تا لګېږي نو قصیرتون معنی وړه یا ورکوټي لنډۍ ته وایي لنډي ته عطلتون چې دی که نه عطله چوټۍ ته وایي د چوټۍ ورځ ته وایي اوس عام زموږ پاکستان کې هم دا د اتوار چوټي ده حالانکې دا اسلامي قانون نه دی مسلمانانو دپاره د چوټۍ ورځ د جمعې ورځ ده د عبادت ورځ ده نو د عبادت په ورځ به چوټي کې نو عطله چوټۍ ته وایي چوټي عطلتون دی نو ګول تا سره لیکلی کېږي خو عرب دا ګول تا ها ساکنه وایي عطله وایي عطله داسې ګورئ عرب یې داسې وایي ښه عطله داسې وایي ټیک شوه عطله او لیکلی کېږي عطلتون داسې لیکلی کېږي عطلتون
لیکل کېږي ګول تا سره ویل کېږي داسې عتله ها ساکن سره ویل کېږي ذانکه چې یو سړی درنه لرې وي که نه نو هغه دپاره به ذالکه ذالکه معنا هغه یو سړی او ذانکه هغه دوه سړي ذانکه هغه دوه سړي او چې یوه ښځه وي لرې وي هغې دپاره به تلکه هغه یوه ښځه او چې دوه وي تانکه هغه دواړه ښځې نو ذانکه هغه دوه سړي او تانکه هغه دوه ښځې چې لرې وي ښه نو دوو سړو دپاره ذانکه او د دوو ښځو دپاره تانکه راځي دا خو زموږ سره د مفرداتو لږ ډېر دغه مو که د چې کم ضروري لفظ به او مشکل به د هغې املا مو کړه اوس موږ له دلته کې جملې راکړي دي الجملو جملو ته وایي جملو ته نو د جملو وایي تاسو په جمله کې دغه وکئ دا لږه ډېره املا وکئ نو هاتانی هاتانی چې یوه مؤنثه وي که نه نو موږ ورله هذه وایو او نږدې وي هذه معنا ده دا او چې دوه شي نو موږ وایو هاتانی دا دواړه هاتانی دا دواړه شجرتانی شجرتانی ونې دي دا دواړه بوټي دي دا دواړه ونې دي هاتانی او نږدې دي در سره هاتانی شجرتان هاتانی شجرتان دا دواړه بوټي دي او چې اوس دوه قلمان وي نو ته به د یو دپاره هذا راځي د دوو دپاره هذانې راځي هذانې هذانې قلمان هذانې قلمان هذانې قلمان ټیک شوه او که ډېر قلمان وي که یو قلم وي نو هذا قلم که دوه قلمان وي نو هذانې قلمان او که د دوو نه زیات شي هغې دپاره اقلام راځي که نه نو چې کله د اقلام شو که نه نو د هذا به ورله بیا به هذانې هؤلاء نه راوړي چې غیر عاقل وي که نه نو د غیر عاقل جمع دپاره دا اوس د قلم چې دی غیر عاقل دی د عقل نشته عقل صرف د دریو څیزونو دی انسان فرشتې او جنات نو د دې جمع که راشي د انسان د فرشتو یا د جناتو نو د هغې لپاره به هؤلاء وی دا ټول دا ټول او چې کله د غیر عاقل جمع راشي نو که نږدې وي نو هذه به وي او که لرې وي نو تلکه به وي د واحد مؤنث صیغه به ورله راوړي دا اقلام مذکر دی خو جمع ده او غیر عاقل دی نو د دې لپاره به اسم اشاره هذه واحد مؤنث راوړي نو هذه اقلام دا ټول قلمان دي دا ډېر قلمونه دي هذه اقلام دا ډېر قلمونه دي اوس ګورئ ګړۍ د ګړۍ نو یوې ګړۍ دپاره هذه ساعتون راځي د دوو غړو دپاره هاتانی هاتانی ساعتانی دا دوه غړۍ دي اوس غړۍ خو عقل نه لري که نه دا غړۍ هم عقل نشته نو چې اوس درې غړۍ شوي یا زیاته شوي نو دې لپاره به هم هذه راوړي نو هذه ساعات هذه ساعات دا ډېرې غړۍ دي دا ټولې غړۍ دي یا دا ډېرې غړۍ دي دا ډېرې غړۍ دي اوس وګورئ ابواب باب یوې دروازې ته وایي او بابان دوه دروازو ته وایي ابواب ډېرو دروازو ته د دوو نه زیاتو دروازو دپاره ابواب لفظ استعمالیږي نو وګورئ دروازې هم غیر عاقل دی عقل والا خو نه دي که نه او جمع ده د غیر عاقل جمع چې راشي اسم اشاره به والله هذه راوړي نو هذه ابواب المسجد هذه ابواب المسجد هذه دا ابواب المسجد د جومات دروازې دي د جومات دروازې دي دروازه نه هذا باب المسجد هذان بابان المسجد او هذه ابواب المسجد نو دا هذه ابواب المسجد اوس وګورئ غرفه یوې کمرې ته وایي نو که ته وایې چې یاره دا کمره ده دا خوا کې را سره دا یا لرې ده لرې هغه کمره ده هغه کمره ده نو ته به وایې تلک غرفتن تلک غرفتن هغه کمره ده او که دوه کمرې شي نو تانک غرفتانې تانک غرفتانې تانک غرفتانې هغه دواړه کمرې دي اوس که د دوو نه زیاتې شي که نه نو بیا به ولله د واحد مؤنث اسم اشاره راوړي لرې والا بیا به وایي تلک غرفاتن تلک غرفاتن نو دا دي تلک هغه غرفات الطلبة غرفات الطلبة نو د طالبانو کمرې دي تلک هغه غرفات الطلبة د طالبانو کمرې دي غرفات الطلبة د طالبانو کمرې ښه جي اوس دا دی ګورئ اولاد ګوره دی خوا اقلامو ساعاتو ابوابو نو د هغې دپاره اسم اشاره مونږه هذه واحد مؤنث راوړه او چې کله لرې وي او غیر عاقل وي او جمع وي د دوو نه زیات وي نو هغې دپاره به تلک وي خو چې لرې وي چې نږدې وي او که مذکر وي که مؤنث وي د هغې دپاره به هذه راوړو
ٹھیک شو. اوس وګورئ دلته اولاد الکانو ته وایي. نو الکان عاقل دي که غیر عاقل دي؟ عاقل دي که نه، عقل والا دي. الکان انسانان دي که نه؟ الکان دي. نو یو د الک دپاره هذا راځي، د دوو الکانو لپاره هذانې ولدانې. هذا ولدون دا یو الک دی، هذانې ولدانې دا دوه الکان دي. او اوس په د دوو دپاره هذه بیا نه راوړي ځکه دا عاقل دی که نه. د غیر عاقل جمع دپاره به هذه راوړي که نږدې وي، که لرې وي نو تلکه به راوړي. نو دا خو دوه الکان دي، عاقل دي، عقل والا دي. نو د دې جمع دپاره به د جمع اسم اشاره راوړي. هؤلاء اولادون، دا ټول هؤلاء دا ټول اولادون الکان دي. نو ګورئ د عاقلو دپاره مونږه د هؤلاء جمع اسم اشاره راوړه. د غیر عاقلو دپاره دا ګړی هم غیر عاقل ده او جمع ده، نو هذه به ورله راوړي. اقلام غیر عاقل ده او جمع ده، هذه به ورله راوړي. ابواب غیر عاقل دی او جمع ده. نو که دا جمع د غیر عاقل وي، که مذکر وي که مؤنث، دلته ساعات مؤنث دی او ابواب او اقلام مذکر دي. خو که مذکر وي که دا مؤنث وي، اسم اشاره به ورله هذه مؤنث والا راوړي. او که او الکان وي او د دوو نه زیات وي، نو هغې دپاره اولاد راځي. اولاد معنی د هلکان، د دوو نه زیات هلکان، نو هغې دپاره به اسم اشاره هؤلاء راوړي. هؤلاء معنی ده دا ټول، هؤلاء معنی ده دا ټول. وګورئ دا دی هؤلاء، د هؤلاء معنی دا ده. ٹھیک شوه. نو هؤلاء معنی دا ټول اولاد الکان دي، دا ټول هلکان دي. هؤلاء دا ټول هلکان دي. اوس وګورئ یوې جینۍ دپاره هذه تلمیذتون، دا شاګرده ده. د دوو دپاره هاتانې تلمیذتانې، دا دوانه شاګردانې دي. او چې د دوو نه زیاتې شي شاګرده خو عقلمند دی که نه، عاقله ده، عاقله انسانه ده. ٹھیک شو، انسان دی. نو اوس د دوو دپاره به هاتانې تلمیذتانې دی. ٹھیک شو. او چې اوس د دوو نه زیاتې شوې، درې شوې یا زیاتې شوې، نو هغې دپاره به هؤلاء تلمیذاتون، هؤلاء تلمیذاتون، دا اسم اشاره به والله بیا د جمع والا لګې، ځکه چې دا تلمیذات عاقل دي او جمع ده. نو اسم اشاره به والله عاقل دپاره جمع به راوړي. نو هؤلاء دا ټولې تلمیذاتون شاګردانې دي. ٹھیک شوه. خو په دې کې دا تلمیذاتون کې وګورئ، په دې کې دغه دا ده املا دا ده چې دا تلمیذاتون کې دا تنوین نه دی، دا به داسې نه لیکي، تن به داسې نه لیکي. ښه، تن داسې به دې سره به نه لیکي، بلکې په تا باندې به دا دو پیش واچې. دا تا ده، په دې به دا دو پیش واچې، څنګه چې دلته کې دی تلمیذاتون. صحیح شوه. انتما یو الک دی، طالب علم دی. نو ته او ستا ته مخامخ ته ته به ورته انت طالبون، انت طالبون. او چې دوه شي انتما طالبانې، تاسو دواړه طالب علمان یې. نو انتما معنی تاسو دواړه طالبانې طالب علمان یې، تاسو دواړه طالب علمان یې. انتما طالبانې، تاسو دواړه طالب علمان یې. خو چې مخامخ وي. اوس دوه هلکان دي او لرې دي، دوه هلکان دي لرې دي. که یو هلک یو لرې وي نو هغه دپاره وایي ذلک طالبون، هغه نه، ذلک ولدون، هغه یو هلک دی. که دوه هلکان وي نو ذانک ولدانې، هغه دوه هلکان دي. اوس که یوه ماشومه ده نو هغې دپاره به وایي تلک طفلتون، هغه یوه ماشومه ده. تلک طفلتون، هغه یوه ماشومه ده. که دوه جینکۍ وي نو هغې دپاره وایي تانک طفلتانې، تانک طفلتانې، هغه دوه ماشومانې جینکۍ دي. او نحن معنی ده مونږه، که دوه وي هغې به مو وایي نحن مسلمانې، هغې به بیا مسلمانې وایي. او که جینکۍ وي نو هغې به مو وایي نحن مسلمتانې. خو که د دوو نه زیات وي او مسلمونه وي نو پوه شه چې دا مسلمانان سړي یادوي. او که نه د دوو نه زیات او مسلماتون وي نو پوه شه چې دا مسلمانان ښځې یادوي. نو دا مسلمانان سړي یادوي. نحن مسلمونه، مونږ مسلمانان سړي یو، مونږ ټول مسلمانان سړي یو. ٹھیک شوه. نحن مسلمونه، نحن مسلمونه، مونږ ټول مسلمانان سړي یو. اولئک معنی هغه ټول. د یو سړي لپاره راځي ذلک رجل صالح، هغه نیک سړی دی. بیا ذانک رجلان صالحان، هغه دوه نیک سړي دي. او اولئک هغه ټول رجال سړي دي، صالحون نیکان. ٹھیک شوه. نو دا دی اولئک هغه ټول رجال صالحون نیکان سړي دي. اولئک هغه ټول رجال صالحون نیکان سړي. دا رجال موصوف، صالحون ولا صفت دی. نو ته به د صالحون معنا ولو کې، د رجال معنا به وروستو کې، او د اولئک به د ټولو نه مخکې کې. اولئک معنا هغه ټول رجال صالحون نیکان سړي دي، نیکان سړي دي. اوس دغه شانتې دی. دا اولئک د لرې دپاره او هؤلاء د نږدې دپاره دی. اوس د دوو نه زیاتې نیکانې ښځې دي.
نو هغې دپاره به هؤلاء دا ټولې هؤلاء دا ټولې نساء صالحات نیکانې ښځې دي نساء صالحات نیکانې ښځې دي. الاساتذة استادان د یو دپاره استاذون راځي د یو نه زیاتو لپاره اساتذه راځي اساتذه. الاساتذة استادان فی مکتب المدیر. الاساتذه اساتذه د دوو نه زیاتو استادانو یو ته استاذون وی دوو ته استادان وی او د دوو نه زیاتو دپاره اساتذه استعمالیږي. الاساتذة استادان فی مکتب المدیر فی مکتب المدیر د محتمم دفتر کې دي. فی معنی ده کې ٹھیک شو مکتب المدیر د محتمم دفتر د محتمم صاحب دفتر. نو الاساتذة استادان فی مکتب المدیر د محتمم صاحب دفتر کې دي ٹھیک شو. المعلمات معلمات د معلمتون جمع ده معلمه یوی استاذی ته مؤنث استاذه ښځه استانی ورته په اردو کې وایي استانی د مس هم ورته وایي ٹھیک شو او د مدرسې معلمه استاذه باجی دغه هغه یادوي. المعلمات استاذانې ښځې بین الطالبات د طالباتو مینس کې دي ٹھیک شو طالباتو په مینس کې ناستې دي. نو خلک دا عربي بیا وایي المعلمات بین الطالبات استاذانې د طالباتو مینس کې دي استاذانې د طالباتو مینس کې دي. وګوره استاذ ناست وي او طالبات یې ته ګیر چاپېره راته ووي نو دا استاذ د طالبانو په منځ کې شو که نه نو دغه شان استاذان هم چې دي د طالباتو جینکو په منځ کې ناستې وي. هذه معنا ده دا ما دې نه مخکې هم خبره وکړه چې کله کتاب یو غیر عاقل دی او د کتاب جمع کتب دی نو چې کله کتب راغی کتب معنا ده کتابونه نو بیا به ورله اسم اشاره هذه راوړي ټیک شو. هذه کتب عربیت کتب موصوف عربیت ولا صفت دی عربي کتابونه دي دا عربي کتابونه دي دا د عربی کتابونه دي دا د عربی کتابونه دي یا د عربي کتابونه دي عربی لیکل شوي دي یا د عربی ژبې په باره کې دي. نو هذه کتب عربیه هذه کتب عربیه دا عربي کتابونه دي ٹھیک شو. هذه خزانات چې دی که نه خزانات دا المارو ته وایي المارو ته یوی الماری ته خزانتون وای دوو ته خزانتان وای او د دوو نه زیاتو ته خزانات وای. نو وګورئ دا خزانات چې دی که نه دا جمع ده او غیر عاقل ده. د الماری خو عقل نه وي عقل والا درې څیزونه دي انسان جنات فرشتې. نو چې د انسان او د جنات یا د فرشتو جمع راشي نو هغې دپاره به بیا هماغه اسم اشاره استعمالی هؤلاء یا اولئک به استعمالی که نږدې وي هؤلاء که لرې وي اولئک. خو چې کله غیر عاقل وي او نږدې وي نږدې نو هغه او جمع وي نو د غیر عاقل جمع دپاره به اسم اشاره هذه راځي او نږدې چې وي چې نږدې وي که لرې وي نو بیا به ورله تلک اسم اشاره راځي. نو هذه معنا ده دا خزانات المکتبه خزانات المکتبه خزانات المکتبه دا د کتبخانې الماریانې دي دا د کتبخانې الماریانې دي. هذه معنا ده دا خزانات المکتبه د کتبخانې الماریانې د کتبخانې الماریانې دي. اوس دا بیت واحد دی او مذکر دی نو اسم اشاره ولا واحد مذکر راله. هذا بیت متوسط هذا بیت متوسط هذا معنا ده دا بیت متوسط درمیانه کور دی دا بیت موصوف متوسط ولا صفت دی. هذا دا بیت متوسط درمیانه کور دی هذا دا بیت متوسط درمیانه کور. ذاکا اوس لږه فاصله کې یو میدان دی او ډېر کلاو غاټ میدان دی نو هغې لپاره وایي ذاکا هاغه میدان واسع وسیع میدان دی کلاو میدان دی هاغه کلاو میدان دی. ذاکا هاغه میدان واسع میدان موصوف واسع صفت کلاو میدان دی ذاکا هاغه میدان واسع کلاو میدان دی. تلک هاغه غرفة ضيقة تلك هاغا غرفة یو کمره ده او ضيقه تنگه ده تنگه نو دا غرفه موصوف دی او دا ضيقه ورله صفت دی. نو اول دا د صفت معنی به وکړو او دویم به بیا مونږ د غرفه معنی کوو. نو تلک معنی ده هاغه غرفة ضيقه تنگه کمره ده غرفة
ضيقه غرفه ضيقه تنگه کمره ده تلک هاغه غرفه ضيقه تنگه کمره ده هذه دا بئر عمیقه ګورئ د دې هذه نه پته ولګېده چې دا بئر نه دی بئر دا بیر کوي ته وایي کوي ته نو دا بیر دا مؤنث سماعي دی مؤنث سماعي هغه مؤنث ته وایي چې په مخامخ پکې د مؤنث علامت نه وي خو عرب هغې ته مؤنث وایي نو موږ به مؤنث ورته وایو عربو نه موږ اورېدلي دې ته مؤنث وایي نو بس هغې ته اورېدلو ته سماعي وایي نو موږ عربو نه دا مؤنث اورېدلی دی نو موږ به مؤنث ګڼو او بل د دې صفت نه هم پته ولګېده چې د دې بئر دپاره دا بئر موصوف دی ټیک شوه او دا بئر موصوف او دا عمیقتون ورله صفت دی نو وګورئ دا صفت مؤنث دی نو پته ولګېده چې دا موصوف مؤنث دی ځکه موصوف او صفت په دواړه یو شانتي وي که موصوف مذکر وي نو صفت په مذکر وي او که موصوف مؤنث و که نه صفت به مؤنث وي بیا نو دلته دا بئر چې دا مؤنث سماعي دی پته یې ولګېده ځکه چې مخامخ پکې د مؤنث علامت نشته او عمیقتون ورله دا مؤنث عمیق سره چې کله ګول تا ولګي نو دا عمیقتون دا د مؤنث دپاره استعمالیږي او چې ګول تا ته لري کې عمیق دا ډوب ته وایي ډوب ته او نو دې نه معلومه شوه هذه معنی ده هذه دا بئر عمیقه ډوب کوي دی نو اول به 1 نمبر باندې به موږ د صفت معنی کوو او په 2 نمبر باندې به موږ د موصوف معنی کوو او د ټولو نه مخکې به موږ د هذا معنی وکړو هذا معنی ده دا بئر عمیقتون دی ویل کېږي عمیقتون او لیکل کېږي عمیقتون او ویل کېږي به ګول ها سره عمیقه ټیک شوه دا ګول تا نه به ها ساکنه جوړه شي نو بیا به موږ معنی داسې کوو د صفت معنی به مخکې وکړو 1 نمبر باندې او په 2 نمبر به د موصوف معنی کې ډوب کوي دی هذه دا بئر عمیقه ډوب کوي دی ټیک شوه دا ډوب کوي دی نو دا زموږ سره سبق خو ډېر اوږد شو خو موږ پکې ټول سبق په یو درس کې راوستو په یو ویډیو کې راوستو چې مفردات هم موږ لږه ډېره املا وکړه او د جملو املا هم وکړه او ځان هم پرې پوه کړو نو دا زموږ سره د الدرس الثامن عشر دا 13 درس اخري سبق و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام